عبارتونه او ستا عقاید ز پیش کوم. اوله عقیده د داوان ما د تویل چې ومما يدل على تصرفات الاولیاء د ډاګي بابا د کتاب حواله صفحه 62 البصائر او بیا مې د شامی حواله درکړه. دا شامی ده، شامی دریم جلد او صفحه نمبر 491 ومنها انه ان ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر دا عقیده لرل کفر دا شامی د شامی خو منای دویمه دا خبره زده لیکي ځان څخه لیکي تاسو عبارتونه ځان څخه لیکم تاسو غزه ځان څخه لیکم. دویمه خبره دا واوره دویم راکه مولوی صاحب چې د دې کتاب نزد تبل حواله وامه چې دی وای بعض عقاید د تخم بعض عقاید د تخم استعانت د تخم. مولوی صاحب صفحه 60 کې لیکلي دي زه په مناظره کې هم دغه ارسه پیش کول شم د دین علاوه نور پیش کول شم. مولوی صاحب حواله د دین ګوره یو بل خبره توقع ده یا رسول الله الجوع کومه ګوره ساده نظریه ده دا د ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دی. ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دی معنی خبره ته وکړه ده کنه تاوی بازا قائد ستا بازا قائد تا ته اوس ته وی بازا قائد الکه ټیمو دروا مستا نظریه ده. مولوی صاحب خبره ته وکړه ده کنه ستا خبره خو پکې مون ختمه کړه زه خپل خبرې کوم دی جواب راکړي. الکه تاوی چې زما عقیده البصائر باندې خبره کو کوم زاده البصائر باندې خبره کو هم په دک کې البصائر کو الکه ته اوري کنه اوري میډیا په هر څه باندې داخکاریږي په میډیا او په هر څه باندې داخکاریږي الکه د خدای بندګانو دا په میډیا او په هر یو شي کاریږي. الکه مولوی صاحب یو خبره ته ته زما یو خبره واوره بس ټیم الکه بند کا خو وختینه دا شی بند کا پدې یا دا چې دای ته څنګه کوي کنه چې خولي کوي او ځان په نور کله پودر موډر مخې اوسې پدې مخې خولي کوي پدې نه خولي کوي مولانا چې سیم اکبای پرېدا دا محمودي جانان غوندې کې ندیم دی او تاسو ټول دغه پودر موډر دی په لایټونو ځان خسته کوي په لایټونو دنیا په لایټونو ځان خسته کوي د خدای بندګانو ولکه وایو کلمه ده دعوا چې پسې چیلنج درکړې امه ته لیکلې دي. مولوی صاحب دا تل لري دا ما خبر ته وکړه دا تاسو ته ویم دا طریقه نه ده دا دې طریقه خرابې کنه دې خرابې کتا خرابې باقي خبره به د بیت لاړه داغه طرف هم کېږي دې طرف هم بالکل ما ته ویلو چې تاسو کوی دا به چې بد دوا وکي او دوانه جانب بس اخو د دې خو خلک خرابې خو مونږه خرابول نه بوزو مونږه خبره خرابول نه بوزو په دې کې ولیکا که مثال پته ورته نشي لیکل دوی چې یاره دا ډیر دی په دې کتاب ولیکوي په دې البصائر کو په دې کتاب ولیکا وای دا کتاب زما خبره واوره هغه د باس تعین وک مولوی صاحب خیر زما خبره واوره هغه د بعضیت تعین وک د باس تعین نو تعین دا نه چې دا کتاب دا بیا مبهم دی په دې کې ځان لډیر تعین د تکوم کنه نر شواوره برداشت وکا نر شمړه خپل شرکی خپل عقاید هم نشي اورول کوملی مونږ چې خبر راټول په دې کې تو ولیک چې کم عبارت د تزیات ټیک شو کنه ذلیکم یو دا تصرفات لیکاله کا دویم ور سره دویم تقوا کېده دویم عقیده دي استعانت من اهل القبور تیم شروع کوسو دویمه خبره دی وای ما یستمد به په حیاتی یستمد به بعد مماتی او بیا دا خبره کوي وای چې د استمداد من اهل القبور نه منکر شیطان دی او چې څوک د دینه منکر و مثله ما ينكر الاولیاء زیارت قبورهم والاستمداد منهم تسکین الصدور والد بابا د عبارت ته د شرک ویل دي تسکین الصدور والا عبارت ته ضرورت نشته نه استمداد من اهل القبور لیکه وسره لیکه یو وسره سیوا کوم اصل پتاوی د شرک شو دغه نظریه چې د کمال کنه دا د شرک دی ته دا امام ابن تیمیه رحم الله وتم دا د شرک ویل دي امام ابن تیمیه رحم الله وت شرک ویل دي دا دی وی وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل. واما سؤال السائل عن الكتب الغوث الفرد الجامع فهذا قد يقول طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام. هغه خبره دا ټوله د ذکر کړی دا بل دا دی دا بابا دی نقشبندی صاحب دا خبره حواله مې د تو درکړه بل دا دی دا د امام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوا دا اول جلد دی صفحه نمبر 106
اغوي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وكما قال الشيخ ابو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. دې تم لګ وخت کېده. بل خبره دغه هم فتاوا علماء البلد الحرام هم دغه نظریه چې موږ ته شرک او نو وته نه وایو. وای اما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على اعدائه والشفاء للمرضى فهذا هو الشرك الاكبر وهذا دين ابي جهل. وای موږ سره مشرکان دي نوې به سره نه. وهذا دين ابي جهل واشباهه من عبدة الاوثان وهكذا فعل ذلك مع غيره من الانبياء والاولياء والجن او الملائكه او الاشجار او الاحجار او الاصنام. اما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على اعدائه والشفاء للمرضى فهذا هو الشرك الاكبر. دا شرک اکبر دی. فتاوا علماء البلد الحرام تصحیح النقل لپاره والا اجنه جزئي ټیک شو صحیح ده. مونږ صحیح خبره ته وکړې بل الکا احسن الفتاوا احسن ټیم الکا بند کا دای خبره کوي ټیم بند کا قاعده کی مانو فروع کی نه ټیم بند کا الکا وای تاسو خپل ضرورت تش کوي چې سوای وای انا بلدي ټیک شو الکا خبره بند ده خان قاعده کی یو فروع وای بعض خبرې ته ټیکی بعض نه کما دا خو جزء اجتماعي مسله پارم کې امام احمد بن حنبل رحم الله د خلاف ته پارم کې دا تفردات د چازان لدی